ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمیز منصوبات مونږ ویلي شروع کړي دي. منصوباتو کې پرون سبق مونږ څه شی ویلو؟ حال، ذوالحال، حال او ذوالحال. دا ضروري سبق و. حال هغه منصوب اسم دی چې د ذوالحال چې کله فعل واقع کیږي یا د مفعول یا د فاعل حال بیانوي، نو دا حال او ذوالحال شو. تمیز ویل شي. تمیز ورپسې تمیز دی، یاد ساته. تمیز هغه منصوب اسم دی. مونږ وکړه حال هغه منصوب اسم دی او تمیز هم هغه منصوب اسم دی چې هغه د اسم نه خیر دی ویده چې هغه د اسم نه یا د جملې معنی نه، اسم د معنی نه یا د جملې د معنی نه ابهام لري کوي. اسم کې ابهام راتللی شي که نه؟ په معنا کې ابهام راتللی شي. داسې اسم چې معنا لري په معنا کې ابهام وي که نه؟ مونږ به مخکې مثال ووایو. او دارنګه یوه جمله ده د هغې په معنا کې ابهام راتللی شي. ابهام دا معنا یعنی پورا وضاحت یې نه وي شوی دا معنا. نو دا تمیز اسم چې راشي، تمیز د دې ابهام لري کی تا ته بالکل اسم یا د جمله درته بالکل راڼا شي، پته به درته ووایي بیلی تمیز د دې دپاره راځي. ټیک دی؟ چې کم اسم تا ته واضح کی نو دا تمیز چې کوم د دې ته ممیز هم ویلی شي. ممیز اسم فاعل سره او ممیز چې چانه تمیز لري کړی مفعول په وزن سره. صحیح دی؟ ممیز کم یو دی چې دا کم اسم کې ابهام وي او بیا تمیز یې لري کی نو دې ته ممیز ویلی شي. او چې دا تمیز ته څه ویلی شي؟ ممیز یعنی تمیز کوونکی، ابهام لري کوونکی. اوس مثال زه درته وایم که نه چې په یو اسم کې چې ابهام وي. لزید متران، لزید متران اسم دی ښه، دې کې ابهام دی که نه؟ زید دپاره 2 متر او متران تسنیه ده، مثنا ده. ټیک ده؟ ابهام پکې شته. لزید متران دا متران کې په د متران اسم کې ابهام دی. دا ممیز دی او ممیز به څه شوي؟ تمیز به څه شوي راوړي چې د ابهام لري شي. لزید متران حریرا منصوب دی که نه؟ حریرا هغه منصوب اسم دی چې د اسم نه متران اسم نه څه شی لري کړی؟ ابهام لري کړی. یعنی زید دپاره 2 میټره چې شی دی ریشم کپړه حریره. ټیک ده؟ یا ووایي چې لزید متران خیطا هغه ته ویلی شي داګه څه شی ته وي؟ تارونه. خیطه من الخیط الاسود من الفجر، قرآن پاک کې راغلي که نه؟ تاره. نو 2 غزه تارونه دي ورسره. ټیک دی؟ یا دا ابهام چې کم دی که نه په عادت کې هم کېدلی شي. عادت کې کېدلی، په مقدار کې هم کېدلی شي. د عدد ابهام داسې د قرآن پاک نه آیا مثال راوړو. یا ابتی انی رأیت 11، بس ابهام راغی که نه؟ 11 دا په عدد کې ابهام راغی. 11 اوس څه شی دی؟ 11 ما ولیدل 11 په عدد کې ابهام راغی که نه؟ نو مخکې ورسره څه شی راغلي قرآن پاک؟ کوکبه هغه تمیز اسم دی چې د 11 نه ابهام لري کړی دی په عدد په لحاظ سره، د مقدار په لحاظ سره. مقدار چې وزن یې کېږي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا، فمن یعمل مثقال ذرة. اوس بس دغه ابهام راغی په دا ذرة کې ابهام راغی. مثقال ذرة یعنی چا چې عمل وکړو مثقال ذره، وزن خو یې وښودو که نه؟ یو رته
نو څه شی ابهام راغی کنه خیره نیک کار خیره یا شر د دواړه ورسره څه دپاره راځي ممیز راځي ټیک شو یاد دې شو کنه مخکې به اوس وو چې کله د جملې نه ابهام لرې کوي د تمیز چې مونږه هغه کوو تعریف کوو نو مونږ به یا به د اسم نه ابهام لرې کوي یا به د جملې نه ابهام لرې کوي اسم ولا خو مونږ وښودو د مقدار ولا مو وښودو د عدد ولا مو وښودو د جملې ولا به اوس وښیو ښه پورا جملې کې ابهام اسم کې نه ورکې پورا زید حسن دا پورا جمله ده کنه زید ښه سړی دی ښه دی ښکلی دی زید حسن دا جمله ده کنه ابهام پکې شته کنه تا خو ووایي چې زید حسن زید ښکلی دی خو په څه لحاظ سره هغه ابهام دې لرې کړی نه دی دا پورا جمله کې ابهام راغی که نه نو ته به یې څنګه لرې کوې تمیز به ورته راوړې که نه څنګه تمیز راوړه زید حسن وجها صحیح مخ په لحاظ زید حسن ذوقا ذوق په لحاظ سره مزاج په لحاظ ټیک دی قرآن پاک کې څو مثالونه درته وښیم فانفجرت منه اثنتا عشرة دا په څه شي کې ابهام دی عدد کې ابهام مخکې ورسره تمیز څه شی ذکر کړی عینا ټیک دی انا اکثر منک جملې کې ابهام دی مالا په مال په لحاظ سره زستانه غوره مخکې به مستثنا وي مستثنا ضروري سبق دی لکه څنګه حال وزول حال ضروري و تمیز وویل شو نو نن د مستثنا سبق ووایي نو ښه یاد که دا بار راځي لا اله الا الله محمد رسول الا حرف استثناء نورس حرف استثناء شته خو الا ډېر مشهور دی واوره مستثنا هغه اسم ده چې هغه د الا نه بعد الا یا د الا حرف استثناء ده خو الا سره نور ملګري شته که نه حروف استثناء شته که نه هغه مخکې راشي نو د حرف استثناء نه بعد چې کم اسم ذکر شوي د حروف استثناء نه بعد چې کم اسم ذکر شوي هڅه شوي مستثنا څه کار کوي مستثنا د اول چې کم مستثنا منه دو اول یو اسم چې کم دی د لپاره چې کم حکم دی اول چې کم حکم ذکر شي یو اسم د لپاره دا مستثنا څه کوي هغه حکم نه د بل اسم وباسي مستثنا کوي پوه شو په مطلب کم حکم چې ته په اول لګای په دویم یې نشي لګولی اور د مستثنا شو ټیک دی مثالونو سره بلک پوه شي لکه زه په اردو کې وایم لکه مقبل اسم چې دا د حرف استثناء نه یو خو پیله اسم راځي که نه یو حرف استثناء نه بعد د پیله اسم د پاره چې یو حکم دی یا اثبات دی یا نفي دی یعنی دی یا کار کړی دی یا نه دی کړی اثبات یا نفي دی که نو دغه الا یعنی مستثنا نه بعد حرف استثناء نه بعد چې کوم اسم راځي هغه د پر هغه حکم نه وي بس خبره خلاص لکه زه په اردو کې ووایم چې ما انګور میں نے انگور کھایا میں نے سب پھل کھائے مگر انگور د دې څه مطلب میں نے سب پھل کھائے د سب پھل څه شی دي مستثنا منه دی که او مگر څه شی دی حرف استثناء دی انګور څه شی دی مستثنا نو څه مطلب شو دا دی چې ما ټول پھل وخوړل خو لیکن انګور مې نه دی خوړلی دلته حکم لګېدلی په د ټولو پل باندې دا خوړلو که نه نو په انګورو باندې به خوړلو حکم لګای که نه به یې لګای ځکه چې مستثنا دی که نه خو په دې کې یو بل بحث ته چې هغه یاد ساتئ ډېر ضروري ده ډېر یاد کړئ مستثنا منه خو دې وپېژنده که نه چې د الا نه پیله ذکر وي د حرف استثنا نه پیله ذکر وي څه شی وي مستثنا منه مستثنا الا نه بعد یعنی حرف استثناء نه بعد ذکر وي دا منصوباتو ذکر دی که نه دا مستثنا خو به منصوبه وي که نه خو دې دپاره څو قوانین دی یاد ساته هره مستثنا چې کومه ده منصوبه نه وي
کما مستثنا او منصوب وي چې کله مستثنا منه کې چې کم کلام وي که نه مستثنا منه کې اول کم اسم چې دی دې کې چې کم کلام دی دا معجب تام وي معجب تام کلام هغه وي چې په هغې کې استفهام او نهي نه وي نفي او استفهام پکې نفي یعنی انکار پکې نه شوه او استفهام سوال پکې نه شوه نو هغه کلام څه شوي کلام معجب تام کلام معجب تام یاد که کنه یاد به کنه کلام معجب تام دا به یاد یعنی مستثنا منه کې چې کلام معجب تام وي بیا مستثنا خامخا څه شوي منصوب وي بس خبره ختم یاد شو کنه ګران خو نه وکنه اکلت الفواکه الا عنبا اکلت الفواکه دې کې دا کلام معجب تام دی کنه نه پکې نفي شته نه پکې استفهام شته نو الا نه بعد حرف استثناء ذکر شوی چې عنبا ده نو دا منصوبه ده یاد شو جاء القوم الا زید صحیح دی جاء القوم الا زید صحیح دی زید ولی صحیح دی ولی صحیح موجب تام خو دی خو الا زید میں ہوئے کنا زیدن وای جاء القوم الا زیدن كل شيء هالك موجب تام دی کلا الا وجهه صحیح دی وجهه بو وجهه منصوب وای فسجدوا الا ابلیس صحیح دی سبا وای فسجدوا الا ابلیس فشربوا منه الا قلیل صحیح دی الا قلیلا منه ٹھیک تے مستثنا منه مذکور وی مگر الا نہ بعد کلام معجب تام نوی بلکہ معجب تام شنی اغاوی غیر معجب کلام چې غیر معجب بھی کنا یا پکې نفی راغلی یا دا بل څه شی راغلی استفهام راغلی بیا مستثنا منصوبه ویل شي ٹھیک تے او مرفوع او مجرور ویل شي مستثنا منه کا مرفوع وی کنا مستثنا بس شي مرفوع مستثنا منه کا مجرور مستثنا به هم مجرور دا مل او منصوبه مل شي درې وړه حالتونه لکه اوس وګوره ما حضرت تلاميذ رفض وکنه الا زیدون هم ویل شي زیدان هم ویل شي ٹھیک ته ولې دا زیدون ولې ویل شي ما پکې حرف نفي راغلی کنه کلام غیر معجب ته ما حضرت تلاميذ دلته مرفوع دي مستثنا منه نو الا نه بعد زیدن هم ویل شي ځکه چې ما وش منصوبه هم ویل شي زیدون هم ویل شي ٹھیک ته مجرور څنګه ویل شي ما سلمت ما حرف نفي پکې راغله کنه کلام غیر معجب شو ما سلمت على القادمين دلته مجرور دي کنه عین علا په داخل دي قادمین الا الاول هم ویل شي الا الاول هم ویل شي یاد شو دغه ګران سبق وکړه ها مستثنا منه مذکور وی نوی چې مذکوره نه بیا وسکای حذف شوی کنه کړه مستثنا منه حذف راځي کنه ها بیا وسکای بیا به د مستثنا د حرف استثناء چې دا که الا دا اثر او عمل به نه کوي مستثنا منه چې څه شی نه مستثنا منه چې مذکوره نه ذکر نه وي ٹھیک تا کنه ما جاء الا زید ما جاء دلته مستثنا منه ذکر ده اسم ذکر ده ما جاء الا زید نه دې ذکر کنه ما جاء کې شرط ذکر ده هوا پکې دا خو ذکر نه ده کنه ما مذکوره نه ده کنه مستثنا نو ما جاء الا زیدن بنه زیدون دا بس غبو ورکې دا ابتداء ولا مرفوع به وای ښه ځکه چې مستثنا منه ذکر نه ده چې فاعل وي نو فاعل به وای چې مفعول وي نو منصوب به نو ما رأيت الا زیدن دا مفعول دی
ما جاء الا زید دلته مرفوع دی چې راغې نه دی راغلی الا زید مگر زید راغلی دی چې رضیه فعل وي کنه. نو ما رأیت الا ما نه دی لیدلی مگر زید مې ولیدو مرفوع مفعول. نو ما رأیت الا زیدن. لم اسافر الا مع بداخل زیدن. ما سفر نه لم اسافر الا مع زیدن. ما سفر نه دی مع مضاف الیه مع مضاف هم دی زید مجرور دی. نو څنګه بوای لم اسافر الا مع زید. ٹھیک شو. خیو مستثنا داسې چې اب لازمن په دوه شرطونو سره به لازمي تور باندې منصوب وي. کم دوه شرطونه چې جمله مستثنا چې جمله کې مستثنا منه مذکوره یو شرط او جمله مثبت وي غیر موجب نه موجب تام نه وي نه غیر موجب نه وي. کم شرطونه دي؟ مستثنا منه چې مذکوره وي ذکر وي. دویم شرط کلام څه شي موجب تام وي جمله مثبت وي. ټیک شو. بیا به څه شي خامخا به منصوب وي. قرآن پاک کې مخکې مثال راځي نو تاسو به ماته جواب راکړئ. دغه ما درته وایي چې د الا سره نور ملګري شته یو حرف استثناء یو غیرو دي یو سوا یو عدا یو خلا او حشا. ټیک ده. دا د الا په معنا باندې راځي. غیرو او سوا چې کوم دي کنه غیرو او سوا دا مضاف وکړه کېږي. د نه بعد چې کوم اسم راځي کنه غیرو نه بعد یا د سوا نه غیر المغضوب نو دا اسم مضاف الیه وکړه شي دا مجرور وي. عدا خلا او خشا دا حروف جرا دي. دا به اسم تجر ورک. غیرو سوا چې کوم دي کنه دا به مضاف وي او دا غدا او خلا او حشا الا منع خو الا دا کنه خو لیکن دا بس شي دا حروف جرا دي دا به اسم تجر ورکي. او عدا او خلا دنه چې مخکې ما ولګای ما دنه به فعل ماضی جوړ شي. دنه فعل ماضی جوړ شي او مباد کې کم اسم راځي ابا خود به خود مفعول واقع شي. مخکې به چې ما ور ما عدا یا ما خلا نو دا بیا فعل ماضی جوړ شي مخکې اسم شر رواني بعد کې ابا مفعول وي. یاد شو. نن موږ سبق وې کنه چې هغه خلاصه دا چې تمیز هغه منصوب اسم منصوب مچول مسد نسب پی چې هغه د جملې نه یا د اسم نه د مقدار په لحاظ سره یا عدد په لحاظ سره ابهام لري کوي. صحیح ده کنه اب منصوب اسم. بیا دویم بل سبق مونږ چې مستثنا اسم مستثنا هغه منصوب اسم دی. منصوب کله نه مستثنا هغه اسم دی چې هغه د حروف استثناء نه بعد راغلی. ٹھیک تا حروف مستثنا نه بعد راغلی وي او د مستثنا منه نه د اول اسم نه دینا چې کوم حکم د اثبات یا د نفي دغه حکم نه خارج وي ځان خارجي دغه اسم. صحیح ده کنه مستثنا کوي. خو مونږ وې په چې مستثنا بکلا غوي منصوبي په دوه شرطونو سره چې مستثنا من هو مذکوري او کلام موجب مثبت. بس واخر دعوانا الحمدلله.